بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ موضوع زمونږ د اوسنو جینکو دپاره ده چې د اوسنو جینکو حمل زر ولې نه کیږي، د دې وجوهات څه وي. دا یاد ساتئ، د دې غټه وجه دا وي چې نن سبا عموما د جینکو په ماهواري په ټایم ولې نه راځي. دی میګي میکروني فاست فوډ ډېر زیات استعمالوي، یا د مرچکي استعمال ډېر زیات کوي، یا سموسې ډېرې زیات استعمالوي. نو د دې په نقصاناتو کې دا وي چې د داسې جینکو عموما ماهواري بیماری کپړې په خپل صحیح ټایم باندې نه راځي. د اوبو رسولې PCOS یې هم جوړیږي، د ایگز میچورټي د بچو اګې یې هم کمی جوړیږي، ایمیچ لیول یې هم کم وي. د داسې زنانو د خپو تلی هم سوځي، تش امتیاز یې هم سوځي، خوب ورله هم صحیح نه ورځي، کوروالی سایډ ته هم وجود صحیح نه جوړیږي، ماهواري یې هم په ټایم نه راځي. ځینې زنانه او ځینې جینکې پکې داسې هم وي چې د هغوی کپړې ډېرې زر زر راځي، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 18 دن بعد. دا یاد ساتئ، د دې صحیح طریقه دا وي چې د کمې جینۍ یا د کمې زنانه د 20 او د 30 درمیان کې کم ډیټ هم وي، دا مکمل ټیک وي. نو که چېرې ستاسو کله 25 دن بعد وي، کله 28 دن بعد وي، دا بیماری نه ده. د هرې زنانه که چېرې هر ځل 3-4 ورځې فرق راځي، دا په بیماری کې نه کاونټ کیږي، نه حسابیږي. بل ځینې زنانه داسې هم وي چې هغوی د دردونو ګولۍ ډېرې زیاتې استعمالوي، د هغې د وجې هم د هغوی حمل نه کیږي. ځینې زنانه داسې وي چې هغوی بس هر ټیم پیناډال او د شین کاغذ ګولۍ دا زیاتې استعمالوي. دې سره په رحم کې انفیکشن جوړیږي، د جگر کمزوري راځي، د دې د وجې هم حمل نه کیږي. ځینې زنانه داسې وي چې د دې ټیوب بلاک شي. ځینې زنانه داسې وي چې هغوی د رسولو اپریشن وکړي، نو چې د رحم کوم ټیشوز وي هغه ډسټرب شي، د هغې د وجې ماهواري هم بې ټیمه شي، ټیوب بلاک کېدو خطر هم زیاته شي، او دې سره د ایگز د بچو اګې هم صحیح نه جوړیږي. نو دا د دې غټ وجوهات وي. که کم کسان فاست فوډ برګر ډېر زیات استعمالوي، دا مکمل بند کې د خپل وجودونو خیال وساتئ. او دویمه خبره دا ده چې دې کې د ټولو نه غټه وجه یو نن سبا بله ده چې د اوسنو جینکو حمل زر ولې نه کېږي. د دې غټه وجه نن سبا دا ده چې دا عموما اسلامک سایډ سره دې کې دا کاري چې کمې زنانه یا کمې جینکې د شپې تر 1 او 2 بجو پورې موبایل ګوري، نو په دې کې هارمونز چې کوم دی هغه خرابېږي. ځینې جینکې داسې وي چې د هغوی ورسره په مخ باندې ویښته هم سټارټ شي، او هغې سره بیا LH FSH پرولیکټین دی ټیسټونو کې دی هارمونز کې فرق سټارټ شي، دې کې هم حمل نه کېږي. ځینې جینکې داسې هم وي چې د هغوی د بچهدانې سایز چې کوم وي دا وړوکې پاتې شي، او په ټیم یې صحیح علاج ونه شي، یا د کمو جینکو په خوراک کې چې د سور مرچکې ډېر زیات استعمالوي، دا ټول ډېر زیات نقصان کوي. که چاته هم داسې مسلې وي، زما د موبایل نمبر دی 0333 91 38 479 03339138479. دا زما د موبایل نمبر دی، په دې تاسو رابطه کولی شئ. په دې واتساپ شته چې څه مسله وي، کوم ټیسټونه تاسو کړي ما سره شیر کړئ، زه به درنه مکمل جواب در کوم، خو ما ته به فون کوئ. زموږ یو دواخانه مین دواخانه د نوښار فلاین کوچو اډې سره ده، او دویمه دواخانه په مینګوره کمبر بایپاس کې ده. هلته زه د هرې میاشتې ړومبي اتوار ته ځم. چې چاته مسله رابطه کولی شي، الله تعالی به خپل فضل کوي انشاءالله. السلام علیکم.